زنن علی الاعلان په دې منبر رسول نه خپل طالبان د بخنه غواړم معافي غواړم او دا ورته وایم چې طالبانو د قیامت پر ورځ باندې زما عزت مندو د قیامت پر ورځ باندې چرته زما ګریوان اونې نشته زه چې راووتم د دفتر نه ومې کتل نو د طالبانو یو ملګری دی په سلنډر باندې یو لوښی ایښی دی او هغه لوښي پسې چې کوم دی اور بل دی او په هغه لوښي کې اوبه خوټ کېږي ما تپوس وکړو په دې څه کې هغې کې مالګه واچوله ما وتل په دې څه کې ما ته وایي دا په دې ترکارۍ کې اچوم دا ترکاري کومه نه چې طالبانو په دې ګزاره وشي ما ویل واه الله کو زیری ورکوټې را کړې الله طالبان دې د زماني اولیا را کړي زم چې تلم د دې ځینه مدرسې نه زه د خپلو طالبانو دا سپېزار په دې خپل سر باندې کیدم دا به کمه ده د خپل طالبانو شکریا ادا کوما او یو درخواست هم ورته کوما یو منت هم ورته کوما یو سوال به ورته کوما د خپلو طالبانو ته د خپلې مدرسې استادانو داسې 10 بلاس ورته چې کوم دی دوانه لاسونه نیسما چې چرته د قیامت په ورځ باندې زما ګریوان ونیسئ ورې ما نه ګیلمن نشئ ما نه خفګان ونه کوي او دا خبره په دې نیت کوم چې الحمدلله د دې محلي هر کورنۍ د خپل وس مطابق چې د چا څومره وس دی دې طالب لیکو چې پهلې ورکړې دا یو ټوکړه روټۍ ورکړې دا یو قاسم سي ترکاری ورکړې دا د خپل وس مطابق په ورکړې دي تاسو د طالبان دلته برداشت کړئ په دې دومره زمانه کې زمونږ د طالبانو به ختم شوي دوی به غلطي هم کړي تاسو د دوی غلطۍ هم برداشت کړئ تاسو د دوی سختې خبرې هم برداشت کړئ تاسو د دوی کمزورۍ هم برداشت کړئ تاسو د دوی په دې لاره کوڅو کې منډې وهل هم برداشت کړئ رب العزال دې تاسو سره دې بدلي په دنیا او آخرت درکړي هر چا چې زمونږ د دې طالبانو سره احسان کړی هغه د بازار خلک دي او یو هوټل ته زمونږ طالب ولاړ دی وظیفه یې ورکړې ده ترکاري ورکړې ده دا خبره صرف په دې وجه کوم چې شاید تاسو ته اطلاع نه وي تاسو ته خبرداری نه وي چې زما دا چم ګوند زما دا خبرې اوریدونکي زمونږ د دې محلې دا خویندې میندې زما دا خبره واوري ګیله درنه نه کوم ګوره یاد ساتئ ګیله نه کومه د ګیلې په طور یې درته نه وایم شکایت هم نه کومه صرف ستاسو ته اطلاع در کوم خبرداری درکولو په وجه وایم هغه دا چې کله زه تلمه نه سفر ته زمونږ د وفاق المدارس العربیه پاکستان د دې اجلاسو او الحمدلله دا تقریبا څه د پاسه 19,000 مدرسې دي او په دې 19,000 مدرسو کې تقریبا څه د پاسه 1,400 مدرسې دا د وفاق المدارس د شورا منبران ګرځېدلي هغې کې د الله فضل و کرم سره د استادانو په دعاګانو سره د دې طالبانو په اخلاص سره ستاسو د مسلمانانو ورونو په تعاون سره زما غوندې یو طالب علم تم دعوت راکړی شوی و چې راشئ زما عزتمندو دغه مشرانو په اواز مو لبیک ویلې لاړو او چې زه کله تلم تاسو ټولو ملګرو ته پته ده چې زمونږ په مدرسه کې تعمیراتي کار روان دی نو ما زه رالم دلته مې دې ملګرو ته څه خبرې کولې او چې رالم ومې کتل زمونږ په مدرسه کې طالبان ډېر دي او ترکاري کمه وه نو ما وکتل ما دې استادانو ته ویل د طالبانو ترکاري کمه ده د طالبانو دا روټۍ کمه ده او بیا چې مې وکتل دفتر کې مې دې استادانو ته ویلې تاسو نګراني وکئ دا روټۍ ولې کمه ده دا ترکاري ولې کمه ده د دې باندې خو د دې طالبانو کار نه کېږي ما ته استادانو تسلي راکړه چې انشاءالله العزیز موږ به ردیس وګورو چې دا ولې داسې ده اوس کله چې زما عزتمندو زه د کمرې نه دفتر نه بهر تر ووتمه نو زه د خپلو طالبانو ته سلام پیش کوم او بیا ورته داسې دوانه لاسونه نیسم چې بخښنه م ترې غواړم معافي م ترې غواړم چرته د قیامت په ورځ زما ګریوان ونیسي شیخ عبدالحق صاحب رحمت الله علیه یو وارې د هغه نه چې کوم دی زما عزتمندو په سفر باندې و چې واپس رالی نو شیخ عبدالحق صاحب رحمت الله علیه هغه د ناظم نه تپوس وکړو ورته وایي د طالبانو څه حال دی نو هغه ورته یو جمله وویله رزاقه لاړ شه د طالبانو حال وګوره د طالبانو ګېډې خرابې شوي دي د لنګر چې کومه ترکاري ده هغه ترکاري دومره کمزورې وه چې په هغې د طالبانو خېټې خرابې شوي شیخ عبدالحق صاحب رحمت الله علیه به رالی او د طالبانو ته ویل ګورې ما ته معافي وکړئ بخښنه نه غواړم زنن علی الاعلان په دې منبر رسول نه د خپلو طالبانو نه بخښنه غواړم او معافي غواړم او دا ورته وایم چې طالبانو د قیامت په ورځ باندې زما عزتمندو د قیامت په ورځ باندې چرته زما ګریوان ونیسئ زه چې راووتم د دفتر نه ومې کتل نو د طالبانو یو ملګری دی په سلنډر باندې
یو لوخه ایخه ده او هغه لوخه پس چې کوم نه اور بل ده او په هغه لوخه کې اوبه خټ کیږي ما تاسو کو بدی سکے هغه کې مال گوا چولا ما او تل پدی سکے ما ته وی دا پدی ترکارای چې اچو دا ترکاری کوم نه چې طالبانو پدی گزارو شي مال واه الله کو زیری ور کوټه را کړي الله طالبان دې زماني اولیاء را کړی دي طالبانو دا تکلیف د دوی دا د اوبو سره چې مال په کې واچي او هغه په ترکارای کې مکس کې هغه خوري ما دی عبد الله شاه الله شه د بازار نه چولې راوړه روټۍ راوړه او ما ته یو سو ایلوانی ولا راوړه چې طالبانو دا خوشاله شي د طالبان چې کوم دې دلته با خمجن وی خپبي روټۍ کما دا دی تکلیف برداشت کړي دي دی تکلیف نه هر باندې چې کوم دې وخت تیر کړي